کتاب دی چې دا انسانان د سر نه واخله تر خپو پورې په مزاج کې، په لباس کې، په خوراک کې، په سوچ او فکر کې، په اخلاقو کې او په اوچتو صفتونو کې تبدیلي چې دا کوم داونه راوړي. د وحي د علم نه او د آسماني کتاب نه بغیر یو انسان چې دی دا به په شکل او په صورت باندې انساني، خو که د ده تربیت او اصلاح په آسماني کتاب باندې او د الله پاک په قانون باندې ونه شوه نو دا بیا ځناور دی. بلکې قرآن کریم دلته بدترین ځناور وایي، اولئک کالانعام بل هم اضل، چې دا بیا د ځناور نو هم یو بدتر ځناور چې کوم دی دا بیا یي. په دې عربو کې کومو خلکو ته چې الله پاک د ټولو نه اول د خپل کتاب ورکړو، د دې خلکو انفرادي ژوند، اجتماعي ژوند، د کور دننه حالات، د بازار، د کلي د خلکو د یو بل سره میل ملاق او دا د انسانیت د ټولو نه لاندې خلکو ده. شراب دا د دې خلکو د ژوند د ټولو نه اهم او لوی خوراک او لویه غذا وه. په معمولي خبرو باندې جنګ جګړه او قتل و قتال دا د روزمره معمول و. بنو خزاعه ډېره لویه قبیله ده. د دې یو سردار په یو زمانه کې د بیت الله شریف متولی دی، موږ د پښتو کې منجور وایو، چې د سره د بیت الله شریف چابي ورسره وه، اختیار ورسره، دا ډېر لویه روته وه په هغه زمانه کې. دا سړی چې و دا شرابي و، شراب ورسره ختم شو. چا نه تپوس وکړو لکه چېرته شراب به میلاو شوي او د قریشو د پلانکۍ قبیلې د یو سردار سره وي یو مټکه شراب ورسره دي، دی لاړ هغسې سودا وکړه. نو هغه قریشي سردار درته ووایي چې ماله به د بیت الله شریف دا چابي راکړي نو زه به درله دا یو مټکه شراب درکوم. دوله د بیت الله شریف چابي ورکړه او هغه یو مټکه شراب یې ترې واخېسته. یعنې ده د الله پاک کور چې دی نو دا په یو مټکه شرابو باندې اخیست کړو. د مکې مکرمې پخوا یو بازار و، د هغه بازار نوم دی میله به دا لګېده، یو میله به وه مشهوره، دې ته به سوق عکاظ وي. دې ته به خلک راتلو، سوداګانې به یې کولې، اخیستل خرڅول به یې کول. یو سړی د نور په رڼا کې په دې ګڼ بازار کې په دې لاره کې سملاست و، دا خپې داسې وغورځوله او د بازار دې ټولو خلکو له چیلنج ورکړو لکه څوک شته چې زما د خپله ماته کړي. یو سړی راغی زور یې ورته وکړو، بل راغی زور یې ورته وکړو، په هېڅ چا کې طاقت نه و چې د ده خپې راماته کړی. خلک راجمع شوي دی، ولاړ دی ورته او دې چیلنج ورکوي، هېڅوک د ده دا چیلنج نه قبلوي. یو بانډسړ سړی راغی د هغه څه تبرګۍ ورسره و، د بیا اعلان وکړو هلکه څوک شته چې دا زما دا خپله ماته کړي. هغه تبرګۍ راواغېستو، دا خپې ترې په مینځ باندې کټ کړه، هغه ځای ته واچوله، وایي دا به خلک په دې طریقه باندې راغونډوي دا خپې وې خلکو. دا یې خپه کټ کړه، د هغه د خاندان خلک راپاڅېدو، دی یې قتل کړو. د بل طرف د خلک راپاڅېدو، د هغه نه قتل وکړو. مسلسل 100 کاله دا جنګ چې کوم دی دا وچېدلو، 100 کاله. او د دواړو فریقینو نه په سوونو په زرګونو قتلونه چې کوم دی دا وشو، دا صرف په دې یو معمولي خبره باندې. دا خلک د دنیا د ټولو نه تنګدس خلک دی، تر دې چې د ونو پاڼې دا د دې خوراک دی. په ډیران کې چې کومه ګندګي به پرته وه دا به د دې خوراک و، د اوښانو پیروان دا به د دې خوراک و. تر دې چې پیغمبر علیه السلام ناست دی، یو سړی راغی او د خپل معاشي تنګۍ ډېره زیاته ګیلې وکړه، د الله رسوله وږی یم، تږی یم، کور کې مې ډېر زیات مشکلات دي، هېڅ سره سره نشته.
عدي ابن حاتم طائي رضی الله تعالی عنه چې دا د مشهور سخی حاتم طائي زوی دی حضرت عدي رضی الله عنه دا زوی بیا مسلمان دی او پلار مسلمان دی دیول په دې مجلس کې زناسو پیغمبر علیه السلام ماته وکړه ما ته وی چې عدي یو زمانہ به دې راشي چې د مدینه په دې بازار کې به یو سړي سره پشکور کې په لوخ کې د زکات سره ضرب وسره او دا به د بازار د دې بر سرنا کوسر تزي او اعلان وکړي چې هلکه څوک داسې شته چې زمانه د زکات د سره واخلي او په دې ډک بازار کې به یو سړی د زکات اخیستونکی چې کوم دی دا بلای نو ما دا خبره واورېده حیران شوم دیو چې یو زمانه تېره شوه وی زه په دغه بازار کې ناست وم چې دا اواز مې واورېد یو سړي اواز کو چې هلکه څوک داسې شته چې زمانه د زکات دا سره واخلي وی دې مخکې زه پسې وروسته وی ده په دې ټک بازار کې چکر ولګو وی د هغه سرو نه یوه پایه چې کومه ده دا دغه چا وانغسته دا د دې قرآن کریم په برکت باندې د دیو هغه معاشي نظام چې کوم دی دا مستحکم شو رزق چې کوم دی دا دیو پراخه شو دا دنیا د دیو قدمونو ته الله پاک چې کوم دی دا یې راوسته او څنګه حضرت علي صاحب چې کله په یو موقع بیت المال ته ورننوتو او دا د سرو د سپینو زرو ډیري ولاړو یا دنیا غیر غیري زموږ نه علاوه بل چا نه دوکه ورکوه ته موږ له دوکه چې کوم دی دا نشي راکولی او دا غریبانانو مسکینانو فقیرانو د اوښانو په میتیازو په پټو کې ټول عمر د دیو ژوند دی خو د قرآن کریم په برکت باندې د تمامي دنیا بادشاهي دیو له الله پاک ورکړه حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنه د خلافت په زمانه کې 15 شپېته لاکه مربع میله علاقه چې کومه وه په دې باندې د مسلمانانو قبضه وه 15 شپېته لاکه مربع میله یعنی د پاکستان په شان 12 ملکونه په دې باندې د مسلمانانو جګړه کې دا ولاړه وه او هارون الرشید بادشاه په خپل تخت باندې ناست سیلۍ دا توپان مې وریځې په سر باندې تېرې شوې درې اسمان ته وکاته وریځ ته وکاته بیا هغه وریځ ته یو خطاب وکړو او هغه وریځ ته وایي ته وې ځه په پوره دنیا کې ګرځه او د دنیا په کوم ګوټ باندې چې ستا د اوبو نه باران وورېدو وی د هغه باران د اوبو نه چې په کوم ځای کې فصل پیدا کېدو د هغه ځمکې خراج او ټکس چې کوم دی دا به ماله راځي یعنې ټوله دنیا د دې قدمونو ته الله پاک چې کوم دی دا یې راوسته او داسې امن په دې کې قایم شو محبت ورورولي انسانیت اتحاد اتفاق ښه اخلاق حضرت عدي ابن حاتم رضی الله تعالی عنه دیو پیغمبر علیه السلام په مجلس کې ناست و یو سړی راغی او د خپل قوم او د کلي ډېر زیات شکایت یې وکړو چې الله رسول خوله راګډ شوي ډاکوان راپاڅېدل دي د چا مال جان عزت او ابرو چې کومه ده دا په عزت او په امن کې نه ده ما دې داسې وکړل پیغمبر علیه السلام وفرمایل چې حاجي که ته ژوندی وي یو وخت به داسې راشي چې د عراق د هیرې د ښار نه به یوه تورسري په اوښه باندې سوره را روانې د سر نه واخله تر پښو پورې به په کالو کې پټئ دا به مکې ته راورسي خو دا به په دې پوره لار کې په امن کې دې ته به یو سړی پورته چې کوم دی دا به نه ګوري دی وایي زه په مکه مکرمه کې موجود وم په دې کې وایي چا اواز وکړو چې په اوښ باندې یوه تورسرې سوره راغله وایي زه ورنږدې شوم چا کې تپوس وکړو چې د کوم ځای نه رالې وایي دې ورته په جواب کې ووایي چې زه د هیرې نه راغلم څوک د سره شته وي هیڅ یوازې راغلم او دا هیرو مکه مکرمه د دې د مابین فاصله چې ده دا 2 میاشتې ده یعنې 2 میاشتې مزل چې کوم دی دی په اوښه باندې کلی دی وایي چا چې بیا تپوس وکړو چې تا دا خلک څنګه وموندو وایي هغې د الله تعالی په نوم باندې قسم وخوړو چې زما دې په هغه ذات باندې قسم وي چې زمونږ ښایسته پیغمبر رښتونی رسول چې دی دنیا ته رالېږلی دی وایي د هغه هیرې نه د مکې پورې دا ټول خلک چې کوم دی دا ما داسې بیا مونتو چې دا لکه د یو خاندان د یو پلار او د یوې مور اولاده بچیان دي بیچاره د پورته چې کوم دی دا نه دي کتل
دا د وحي د دې علم او د قرآن کریم د برکت اوس دې خلکو چې د دې غربت نه ترقي وکړه د دې جهالت په ځای پکې علم راغی او د تیارې په ځای پکې د رڼا راغله او د بخل په ځای پکې د سخاوت راغی د ظلم په ځای پکې انسانیت راغی په دې خلکو کې څلور خبرې چې کوم دی دا موجود وي او قرآن کریم د دیو دغه څلورو خبرو ته اشاره کوي او بیا الله پاک اعلان کوي چې دا خلک کامیاب دي او د دې خلکو د کامیابی بنیادی وجه چې کومه ده دا څلور خبرې نمبر 1 فالذین آمنوا به یا وعزروه یا دریم نمبر ونصروه څلورم نمبر واتبعوا النور الذي انزل معه او بیا الله پاک مهر ولګو اولئک هم المفلحون چې د دې ناستو خلکو د دې ناکامو خلکو د کامیابی بنیادی وجه دا ده چې دیو د الله په دې رسول باندې ایمان راوړی دی فالذین آمنوا به ایمان راوړی دی اوس زمونږ او د هغوی په دې ایمان کې فرق دی د هغوی دا ایمان چې کوم دا یو داسې کمالي ایمان و چې الله پاک خلکو ته حکم کوي چې د دیو په شان ایمان راوړی فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا او اولئک كتب في قلوبهم الإيمان د دیو په دې زړونو باندې ما د ایمان مضبوط چې کوم دی دا مې لیکلی دی او دا داسې یو زبردست ایمان و چې دا د ملاوت نه د کوډ نه او د منافقت نه پاک ایمان و خالص ایمان پیغمبر علیه السلام په یو مجلس کې د بني اسرائیلو د یو سړي کیسه بیان کړه چې پخوا یو سړي په غوا باندې سورلي کوله دا غوا ستړې شوه الله پاک ورله ګویایي ورکړه او دې سړي ته خبرې شروع کړې چې زه الله پاک د دې لپاره نه یم پیدا کړ د سورلۍ لپاره بیا به ویم ته سورلي کې او چې زه ستړې شوم نو ظلم راسره کوې په دې مجلس کې د مؤمنانو سره منافقین ناسو نو دې منافقینو چې د یو بل ته وکتل چې اشارې مشارې وکړې او بقره تتکلم لکه دا ناشته خبرې ونه کړه دا وي تاسو ته ویل چې دا غواګانې خبرې کوي پیغمبر علیه السلام چې کله د دوی دا خبرې واورېدې وایي زه په دې خبره باندې ایمان لرم چې دې غوا خبرې کړي ما په ایمان راوړی دی او ابوبکر او عمر هم په دې باندې ایمان راوړی دی د دې حدیث شریف راوي وایي چې په کوم مجلس کې پیغمبر علیه السلام دا خبره وکړه چې زما په ایمان دی او د ابوبکر او د عمر په ایمان دی دا دواړه په دې مجلس کې موجود نه وو پیغمبر علیه السلام د هغوی د ایمان تصدیق وکړو چې دا کومه خبره زه کوم په دې خبره باندې دیو ایمان چې کوم دی دا یې راوړی دی دا داسې یو زبردست ایمان والا خلک وو نبي علیه السلام په یو بانډه کې د یو سړي نه اس چې کوم دی دا یې واخیستو پیسې ورسره نه وي او یې ځه چې ځو مدینې ته کور کې به پیسې درکړم چې کله پیغمبر علیه السلام راورسېدو ته یې پیسې ورکولې د هغه د زړه اراده بدله شوه فوراً انکار وکړو الله رسول وایي دا د څه شي پیسې دي ستا نه ما اس واخیستو اس مې راوستو دا د هغه پیسې دي که نه یاره ما ته اوس پته نشته ما به لاس نه دی خلاص کړی فوراً انکار وکړو او زه به خپل اس بودم پیسې یې راوړم پیغمبر علیه السلام ورته وویل که ما د نه اس اخیستی نه وي ستا سره ګواښ دی په دې باندې چې ما په تا باندې اس خرڅ کړی دی هغه د جومات د ګوټ نه یو صحابي دی حضرت خزیمه رضی الله تعالی عنه هغه فوراً پاڅېدو د الله رسول وایي زه ګواهي ورکوم چې تا د دې سړي نه اس اخیستی دی او ده له باندې خرڅ کړی دی هغه موږ دواړه وویل ته خو وینې نو ته څنګه ګواهي ورکړې تا موږ دلته نه نو ته له کوم ځای نه ګواهي ورکړې د الله رسول وایي ته د هغه اسمانونو نه موږ ته خبرې وې اطلاګانې راوړې موږ ستا په هغه خبرو باندې ایمان راوړو یقین پرې کوو چې ته د اسمان نه راوړې دا خو د کلي خبره ده د ځمکې زما په دې خبره ایمان دی چې او تا د دې سړي نه اس چې کوم دی دا اخیستی دی پیغمبر علیه السلام د ده په دې ګواهۍ باندې خوشحاله شو او ده ته لقب ورکړو ذو الشهادتین په هره مقدمه کې دوه ګواهان پکاري خو چې ده به چپ ته ګواهي ورکوله د ده یک تنها یوازې ګواهي
دا به د دوه کسانو په دې باندې چې کار دی پیدا کړي دا د یو اعزاز چې کوم دی دا ورته میلاو فالذین آمنوا به دې خلکو په پیغمبر علیه السلام باندې ایمان راوړی وعزروه او دویم صفت په دیو کې دا و چې دیو د نبی علیه السلام احترام چې کوم دی ډېر زیات کو عزت پکې ډېر و ادب پکې ډېر و دې نه دا معلومه شوه چې دا احترام عزت او ادب دا ګورې د دین تعلیم دی دا د آسماني کتاب تعلیم دی او چې دا آسماني کتاب نه نو احترام ادب او عزت چې کوم دی دا انسان نشي پیدا کېدی او د دې عزت او د احترام او د دې تعریف چې کوم دی دا صرف خپلو خلکو نه دی کړی بلکې د مسلمانانو د پیغمبر علیه السلام ټولو مخالفینو چې کوم دی دا یې کړی دی عروه ابن مسعود ثقفي بیا دې وروسته مسلمان شو حدیبیه چې کومه غزا شوه پیغمبر علیه السلام د عمرې په نیت باندې راغی او بیا د جګړې ماحول جوړ شو بیا پکې جګړې وشوې د مکې نه بیا سفیران لاړه مذاکرات وکړه نو په هغه سفیرانو په جرګمارانو کې یو سړی چې دی نو دا عروه ابن مسعود ثقفي ډېر تکړه سړی و کله چې دی راغی او مذاکرات یې وکړه او خبرې اترې ناکامه شوې واپس چې کوم دی دی حرم ته راغی او په بیت الله شریف کې دا خلک په انتظار باندې ناست وو سترګې د شوټې ناستل وي ټول ورته راجمع شو دی پاڅېدو تقریر یې وکړو هلکه وي زما یوه خبره مې ډېر په غور باندې واورئ زه وی د ایران بادشاه د ستاسو د طرف نه تللی یم او د هغه سره مې وی جرګه کړله او مذاکرات مې کړي دي د روم بادشاه نه تللی یم زه وی د حبشي بادشاه نه تللی یم زه وی په دې عربو کې چې څونه د قبایلو سرداران دي هغو له تللی یم وی زما دې د الله په نوم باندې قسم د یو بادشاه یا د سردار شاګردانو او منونکو خلکو دا خپل بادشاه دونه احترام او عزت نه دی کړی څونه د پیغمبر علیه السلام نوم یې واغوستو وی د هغه شاګردان او مسلمانان چې وی د هغه احترام او عزت کوي کله چې هغه په مجلس کې ناست وي او خبره کوي وی دا خلک ورته همتن ګوش انتهایي په توجه سره غوږ کې دی ورته ایښی چې کله وی دی خاموش وي نو د دې ټولو خلکو سرونه ټیټي دا ورته داسې د احترام نه ګوري نه او چې دی کله لاړې توکي نو خلک دا لاړې ځمکې ته نه پرېږدي دا لاړې رااخلي او په دې خپل بدن باندې وی دا راکاږي او چې کله دی مخ انځي او لاس انځي او دا ګوتې غورځېږي نو خلک هغه اوبه رااخلي او دا سکي دونه لوی احترام مسلمانان د پیغمبر علیه السلام کوي وی که تاسو ورسره جنګ وکړئ زما یقین دا دی چې شکست به خورئ او تاسو د دوی سره جنګ نشئ کولی د جنګ په ځای باندې خبرو اترو له ترجیح ورکوئ مذاکرات چې کوم دی دا ورسره وکړئ وعزروه دیو د پیغمبر علیه السلام دونه لوی احترام او عزت چې کوم دی دا یې کړی دی ونصروه دریم صفت د صحابه کرامو د وړاندې مسلمانانو دا و چې دیو د الله د پیغمبر مدد چې کوم دی دا یې کړی دی او دا مدد یې په انتهایي مشکلو حالاتو کې کړی دی په لوږه کې په تنده کې په غربت کې په خوشحالۍ کې په بیمارۍ کې په هر نمونه مشکل حالاتو کې دیو د الله پیغمبر یک تنها یوازې چې کوم دی دا یې کړی پرېښودی دا بدر چې کومه غزا شوه پیغمبر علیه السلام د قریشو د یوې تجارتي قافلې په تکل کې راوته چې دا قافله ونیسو سامان کې والو یا یې ویلو قافله ووتله ابو سفیان هغه او بیا یو ډېر لوی لښکر چې کوم دی د مکې نه راورسېدو اچانک د مسلمانانو د جنګ اراده نه وه او ماحول د جنګ جوړ شو مسلمانان کمزوري دي د کور نه د جنګ په اراده نه دي راغلي اسلحه ورسره نشته سورلۍ ورسره نشته د خوراک سامان ورسره نشته او مخالف طاقت چې کوم دی د جنګ په اراده راغلی دی سورلۍ ورسره دي اسلحه ورسره ده خوراک ورسره دی ځوانان ورسره دي ښځې خپلې راوستې دي یو ډېر لوی زبردست قسمه طاقت دی پیغمبر علیه السلام مشوره راوغوښته او جرګه یې کېنوله او مشوره یې وکړه چې په دې سختو حالاتو کې مونږ څه وکړو اشیرو علی عنه الناس هلکه ستاسو څه خیال دی زه څه چل وکړم ټولو ناول ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه حسب معمول پاڅېدو یو زبردست تقریر وکړو الله رسوله ستا د ګمان نه به زیات مونږ ستا په حکم باندې لبیک وایو ته چې مونږ ته څه وایې مونږ ته خبره کړو پیغمبر علیه السلام بیا نظر کړو اشیرو علی ایها الناس هلکه وی حالات ښه نه دي او
مشکلات دي ستاسو څه خیال دی چې زه څه چل کوم په دې حالاتو کې امیر المؤمنین حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دې پاسېدو او انتهایی او طاقتور تقریر وکړو زبردست خبرې وکړې او د خلکو جذبات چې کوم دی دا ژوندي کړه پیغمبر علیه السلام بیا سور راوټ کو اشیروا علی ایها الناس ستاسو څه خیال دی ما څه مشوره راکوئ په دې حالاتو کې د انصارو یو سردار مقداد ابن اسود انصاری رضی الله تعالی عنه د پاسینو د الله رسول غالبا وستا مونږ ته خیال دی د انصارو ته د مدینې دا کوم صحیح خلک چې دي دا کوم تو کسان چې پاسینو دا خوستانه قوم خلکو مهاجرو او کته زمونږ نه تاسو کې وی مونږه هغه خبره نه کوو چې کومه خبره بني اسرائیل خپل پیغمبر حضرت موسی علیه السلام ته کړوا چې اذهب انت وربك فقاتل انها هنا قاعدون چې کله د جنگ په میدان کې خپل پیغمبر ولیدو نو ډېر ټولو خلکو ته وویل چې ته پوه شو ستاره پوه شه تاسو دواړه جنګېږئ موږ ته تناسب موږ هغه خبره نه کوو بلکې د الله رسول موږ به ستانه مخکې جنګېږو وروسته به جنګېږو ښی طرف ته ګس طرف ته تر دې چې که ته موږ ته د دې خبرې حکم وکړي چې ته دریاب ته تاسو ټوپ کړئ د الله رسول موږ به ستا په حکم باندې دریاب ته چې کوم دی دا چې کله دا خبرې وکړي د پیغمبر علیه السلام مخ روښانه شو وځلېدو خوشحاله شو او صحابه کرام ټول په دغه ځای کې چې موجود وو وی په موږ کې د هر سړي تمنا دا پیدا شوه چې کاش دا تقریر او دا خبرې د ده په ځای باندې دا مونږ چې کوم دی دا کوي د ده په خبرو باندې نبي علیه السلام انتهایي حد درجه د خوشحالۍ اظهار چې کوم دی دا یې وکړو ونصروه دیو د الله د پیغمبر مدد په داسې مشکل حالاتو کې کړی دی د احد په جنګ کې چې کله پیغمبر علیه السلام د دې کافرانو په نرخه کې د څلورو طرف ته راغی هر طرف ته د تیرونو باران د تورو باران دشمنان ابو دجانه رضی الله تعالی عنه دغه پیغمبر علیه السلام ته مخ داسې وتړو خپل مخ وتړو او شای کافرانو تکله تورو ته نیزو ته او چې کومې حملې پکې دي خپل شای وتکله یعنی دا خپل ځان چې کوم دی ډارې جوړ کړو او دا په انساني تاریخ کې دا وړاندنۍ او اخرنۍ واقعه وي چې یو انسان د بل انسان دپاره خپل ځان چې کوم دی ډال جوړ کړی چې د ده په ځای باندې زه مړ شم د ده په ځای زه زخمي شم د ده په ځای ما ته تکلیف چې کوم دی دا راورسي او ده ته تکلیف ونه رسي او د سر نه واخله تر پښو پورې د ده بدن چې دی دا لهولهان دی د ده د بدن نه غوښې چې کوم دی دا ریږي او دا هغه کافرانو تورو ته چې کوم دی ځان یې ورته ډال جوړ کړی دی ونصروه دیو په دې طریقه د الله د پیغمبر مدد چې کوم دی دا یې وکړو او حضرت طلحه رضی الله تعالی عنه چې کله پیغمبر علیه السلام ولیدو چې د هر طرف نه پې د تورو باران دی دی راغی مخې ته ودرېدو او دا خپل لاس چې کوم دی دا یې تورو ته مخامخ و او نیزو ته او چې کله به تیر راتلو نو دا به د ده په لاس باندې لګېدو او تر دې چې د ده په دې یو لاس کې 15 زخمونه چې کوم دی دا د تیرونو دا جوړ شو او لاس یې شک شو ځکه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه هغه به وایي کان ذلک اليوم کله لطلحه وی دا کومه ورځ چې ده د احد دا ورځ دا وی اصل کې ټوله ورځ وی د طلحه ده په یو کار کې یو سړی یو کارنامه وکړي او ډېر کار پکې وکړي دا ټول خلک ویل که صحیح کار پکې ټول کار خو ډانګې وکړه د دې میدان اصل شهسوار او زمری چې کوم دی وی دا طلحه دی او دته مې ژوندی شهید وي ځکه چې دا په خپل مرګ او په شهادت کې څه کسب چې کوم دی دا یې باقي پاتې نه کړو ونصروه دیو د الله پاک د پیغمبر داسې مدد چې کوم دی دا یې وکړو او ځکه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه چې کله د خپل ټول مال د الله پاک د رسول په حکم باندې او د الله په حکم باندې ولګو په دین باندې قربان کو خرج کو او دا د ټاټ جامې واغوندي او د کیکرو غنی چې کوم دی دا د بټنو په دې باندې استعمال کړي جبرائیل امین پیغمبر علیه السلام ته راغی او د ټاټ جامې یې اغوستې دي او د کیکرو د غنو نه بټنې چې کوم دی دا یې جوړې کړي دي پیغمبر علیه السلام ورته ویل که اوس ناشته جامې دي نه دي اغوستې د الله رسول وایي صرف ما نه دي اغوستې دا په اسمان کې چې څومره ملائک دي ټولو ملائکو دا د ټاټ جامې اغوستې دي او الله پاک فرمایي
چې ته لاړ شو زما د دوست د ابوبکر نه تپوس وکړه، سلام ورته ووایه، او بیا چې تپوس وکړه چې په دې حال کې هم ته زما نه راضي او که زما نه نه راضي. او پیغمبر علیه السلام وفرمایل زما سره چې د دین په لاره کې چا احسان خدمت کړی دی او ښېګړی کړله، ما د هر سړي د احسان او د ښېګړې بدله ورکړله سوا د ابوبکر د احساناتو او د ښېګړو نه. د قیامت په ورځ به الله پاک په خپله باندې دله د ده د احساناتو بدله چې کومه ده دا به ورکوي، او هغه بدله به دا وي چې کله دا د ټولو نه لومړی انسان دی چې دا به جنت ته داخلېږي. او د جنت 8 دروازې دا به دته مرحبا ورکلی وی. د جنت د هرې دروازې شوق به دا وي چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دا په ما باندې جنت ته چې کوم دی دا به داخل شي. دا ټوله دنیا د جنت سوال کوي، ټول خلک چې کوم دی د الله پاک د جنت غواړي، او جنت د الله پاک نه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه چې کوم دی دا غواړي. ونصروه دیو د الله پاک د پیغمبر په داسې حالاتو کې په زبردست طریقې سره مدد چې کوم دی دا کړی دی. واتبعوا النور الذي او دیو تابعداري کړله د هغه نور او د هغې رڼا چې کوم رڼا په پیغمبر علیه السلام باندې نازله شوې ده، کوم کتاب په الله پاک نازل کړی دی. نو چې کله دا څلور کارونه دې وکړه نو اولئک هم المفلحون، الله پاک وایي چې دیو کامیاب شي. دا دنیا ور هم الله پاک ورکړه، آخرت هم ښایسته شو. په دنیا کې د عزت ژوند، د سکون ژوند او د اطمینان ژوند ورته الله پاک نصیب کو، او د آخرت یو زبردست قسمه ضمانت او ګرنټي ورته د جنت چې کوم دی دا الله پاک ورکړه. اوس وروڼو دغه کتاب چې مونږ په تراوو کې مولوي صاحب دلې قادر صاحب دلې ولوستو، تاسو واورئ، او دا ټوله دنیا یې نن په تراوو کې او په عام درسونو کې او انتدادي تلاوت کې وایي دا کتاب زموږ سره اثر دی. الفاظ هم هغه دي، او معنی هم هغه ده، او برکات هم هغه دي، او ثواب هم حق دی، او حکمونه هم حق دي، او وعدې پکې هم حق دي، یارونه پکې هم حق ده. هېڅ تبدیلي چې کومه ده دا پکې نه ده راغلې. او دا کومه کامیابي او دا کومه وعده چې الله پاک د هغوی سره کړې وه دقه زموږ سره ده. نو موږ او تاسو نه د قرآن کریم د ختم دا کومه موقع چې ده او دا کوم سبق چې موږ ووایي، نو موږ که دا څلور خبرې په ځان کې راوستي. نمبر 1 فالذین آمنوا به، که مونږ خپل ایمان مضبوط کو او مونږ په خپل ایمان باندې محنت او کوشش چې کوم دی دا وکړو. وعزروه، او بیا د هغې نه وروسته مونږ د الله پاک د پیغمبر عزت او احترام چې کوم دی دا مونږ وکړو. د الله تعالی د پیغمبر عزت او احترام هغه زموږ سره دا دی چې د دین احترام او عزت چې کوم دی دا به کوو، د قرآن شریف احترام او عزت چې کوم دی دا به کوو، د قرآن شریفو د عالم او د طالب علم احترام او عزت چې کوم دی دا به کوو، د جومات او د مدرسې احترام عزت چې کوم دی دا به کوو، د ګیرې او د پټکي احترام او عزت چې کوم دی دا به کوو، د الله پاک د حکمونو احترام او عزت چې کوم دی دا وکړو. ونصروه، او د الله تعالی د دین مدد چې کوم دی دا موږ وکړو. الله پاک وایي ان تنصروا الله ینصرکم ویثبت اقدامکم. که تاسو زما د دې دین مدد وکړو نو زه به ستاسو مدد وکړم. اوس موږ په څه انتظار کې یو؟ موږ ولې په دې انتظار کې یو چې که چېرته الله پاک زموږ مدد اول وکړو نو موږ به د هغې نه وروستو ښه کارونه چې کوم دی دا به موږ کوو. حالانکې الله پاک وایي چې نه تاسو اول د دې دین مدد وکړئ، دین په ځان کې راولئ، دین مضبوط کړئ، د دین لپاره محنت او کوشش وکړئ، نو ینصرکم زما د مدد د سره بالکل پخه وعده ده. ینصرکم دا یو یقیني مدد دی، د شک او د شبهې نه بالاتر مدد دی. خو مونږ د خپل طرف نه حرکت نه کوو او توقع او امید او د الله تعالی د رحمت او د فضل امیدواران یو. چېرې زمونږ په کورونو کې د سرو د سپینو زرو چینی چې کوم دی دا راووتی، نو د الله پاک د دین مدد کول دا د صحابه کرامو سنت دی او دا د قرآن کریم حکم دی. دا جومات دا زمونږ جومات دی چې مونږ د دې جومات کار کوو، د دې جومات د بیل چې کوم دی مونږ فکر کوو، د دې جومات د مولوي صاحب په تنخواه کې چې په موږ باندې کوم لوړ او بوج وي مونږ د هغې فکر کوو. دا کوم بچیان چې سبق وایي چې مونږ د دیو فکر چې کوم دی دا کوو. دا قرآن کریم دا صرف د رمضان لپاره نه دی، دا د یوې خاص موقع لپاره نه دی. ولې په آخرت کې هېڅ شی ولې د چا په کار نه راځي.
دا مونږ چې د چا لپاره ځان ستړي کوو دغه هېڅوک ورې زموږ په آخرت کې په کار نه راځي. چا چې د خپل طرفه د خپل قبر او د آخرت دپاره څه کار وکړو هغه کار به د ده په کار چې کوم دی دا به راځي. نو ځکه چې مونږ د ختم په دې شپه باندې د دې خبرې یو عزم وکړو چې دا قرآن کریم به پخپله زده کوو او بچو ته به یې ښایو. نن د دې ماشومانو تعداد ماته لږ سیوا ښکاري دلته چې مونږ د دې کشرانو فکر چې کوم دی دا وکړو. کوم ماشومان دلته راتلی شي نو چې هغه دلته سبق وایي، کوم نشي راتلی دا مونږ مدرسې ته خامخا راوړو چې د مدرسې فایده هغه زموږ د خپل کلي ته د ټولو نه زیات دی. چې زمونږ په هر کور کې د هر سړي یو بچی چې دا د قرآن کریم خو ښکلی حافظ وي، د ده خو ښکلې ږیره وي، د ده په سر باندې ټوپۍ وي، په ده په سر باندې پټکی وي، چې په دې جومات کې په هر وخت کې دلته جمع چې کوم دی دا کېږي. دلته د غم او د ښادۍ په موقع باندې چې په هر کور کې جمع کېږي، په هر موقع باندې یو نوجوان زموږ راپاسي خو ښکلی تقریر کوي، ښه تعلیم کوي، ښه ښکلې خبرې کوي چې په کلي کې په علاقه کې د دین په نوم باندې زموږ یو عزت او احترام دا به هله کېږي چې مونږ د دې مدرسې او د دې دین او د دې جومات احترام او عزت چې کوم دی دا وکړو، شکر چې کوم دی دا ادا کړو، ځان سره یو احساس چې کوم دی دا پیدا کړو چې زموږ دغه بچیان دا به زموږ د مرګ نه وروسته زموږ لپاره صدقه جاریه چې کوم دی دا وګرځي او د دیو په ذریعې سره زموږ قبرونه چې کوم دی دا به ښایسته کېږي. نو دا څلور خبرې چې مونږ په عمل کې راولو نو د هغې دپاره د قرآن کریم زده کړه او د هغې تلاوت، د هغې ترجمه خپلو بچو ته ښودل، د عالمانو په درس کې چې کوم دی کېناستل، د جومات او مدرسې سره تعاون چې کوم دی دا کول. د دین دپاره زه څه کومه دنیا لپاره خو د سهار نه تر ماښام پورې زه لګیا یم. هر سړی په خپل دماغ کې سوچ او فکر وکړي، خو آز زما په شپه ورځ کې، زما په معمولاتو کې، زما په کارونو کې ما د الله پاک د دین دپاره څه زه کولی شم. داسې یو کار چې هېڅ چا ته د هغې پته نه وي، صرف یو بنده ته پته وي او د رب ته چې کوم دی دا پته وي. داسې کار یو سړی د آخرت د ذخیرې لپاره ځان نه جوړوي. نو انشاءالله د ختم دغه مجلس چې کوم دی دا به زموږ قیمتي شي. الله پاک د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.